من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینہ شریف دا سیرت پا بیان کے دا مدینہ شریف دا ہجرت واقعہ ذکر کرے وا و تیرہ جمعہ مویلو چی نبی علیہ السلام مدینہ منوری تا ورسید و بیا مدینہ شریفہ کے دا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پکور کے دا ملمہ پہ حیثیت باندے دے رشو. نبی علیہ السلام رسیدو سرا دا مدینہ منوری خلق دیر خوشحال شو او پا مدینہ شریفہ کے دا مدینہ چکم خلقو نپاغی کے اسلام پا دیر تیزے خوریدل شروع شو. دا خلق دا مدینه چی خپل کم خلقو ما تاسو تویلو چی دا دا یمن نراغلیو. یمن کے اللہ یو ڈیمو دو بو اغا اشلو باغا خلقو یو لوی سیلاب راغی او دا اغی سیلاب پا وجہ اغی متاثرین شو او اغیرال لو دا مدینه منوری پا دا علاقہ کے اسیدل او گیر چا پیرا دا مدینہ شریفینا دا یہودیان اسیدل. اکثریت دا مدینینا گیر چا پیرا جو سمر قبائلو دا یہودیانو دا غوی مختلف قومونو، یو قوم بنو نذیرو، یو قوم بنو قریظو، یو قوم بنو قینقاو، دا مختلف ڈلیوی دا یہودیانو. دا دی یہودیانو چی بکل دا مدینی دا خلقو سر جگڑ رالے نو دی یہودیانو بوی وی دا آخر زمانے پیغمبر برازی که خیری او مونگ با دا آغا مرگریو او اغلب خدای غلبه ورکی او تاسو بختمو. دا مدینه دی انصارو تبیوی وکانو من قبلو یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. قرآن شریف کے اللہ فرمائے کہ دا نبی علیہ السلام در اتلون مخی بے دا خبری کولے او دا نبی آخر الزمان صفتون بے خلقو تبیانول کہ دا غب دا سی صفتی دا صفت بی او غلب غلبی او منگ بے مرگریو. خبر آلوڑ شوا دا یہودیان دا پیغمبر علیہ السلام نرست پاتی شو دا مدینی خلقو سر خود مرگری کرد. نو چی سنگ نبی علیہ السلام رو رسید نو یہودیانو یو میٹنگو کو دا دوی لوی دارالعلوم مونگ چوتا دارالعلوم وایو یا مونگو تا مدرسہ وایو دی بوتا بیت المدراس وی دی پا اغی کی یو میٹنگو کو ذکر پیغمبر علیہ السلام یولی دا آغا دا صفتونو نا خبر شو او پا دی بیت المدراس کے دا دوی لوی لوی دا یہودیان و عالمان و مشران ناستو پا دی خبر میٹنگو چیر دا پیغمبر علیہ السلام متعلق چی دی واقعی اغا نبی آخر الزمان دیو که ندی چی کم لوی عالمان اغیوی دا سکار دی چی دا اغا دا آخر زمان پیغمبر دی. مونگ سر چی دا مونگ پا کتابونو که دا آخر زمان دا پیغمبر کم صفتون لکلی دی ناٹول پا دا کشتا رازے چی غنڈی مرگری شو او پا دا باندی ایمان روڑو. لیکن کم چی دا قوم مشرانو دا مولیانو او دا راہبان دا غوی دا آغا مذہبی مشرانو خدا رہوا چی طول با مسلمانان شو مرگری بے شو خو چی کمی دا قوم مشرانو اغیوی چی دا خو زمونگ نا مشریزی مونگ خدا هر یو قوم پل پل مشران یو او که مونگ دا دی پیغمبر تابع شنو زمونگ لڑ مشری ختم شوا مشری خو بیا خوا منتقل شوا واغی انتشارو که وینا گوری پام کوئے دا دی میٹنگ دا خبری چی دا دی دروازی نا بار دا نو نزی بیا بخلق خبر شی چی دا واقعی نبی آخر الزمان دی گوری طول با مسلمانان شی.
یاسر ابن اخطب دا حویی ابن اخطب رورو. حویی ابن اخطب دا یهودیانو دا یو قبیله لوی مشرو. اغا یاسر ابن اخطب چی سنگ راغی و دا پیغمبر علیہ السلام سر خبری تری اکڑی او دا نبی علیہ السلام شکل مبارکی ولید نو پویشو. پیغمبر علیہ السلام ہوتا وای یاسرہ ستا پا کتابونو کی چی دا آخر زمانی دا پیغمبر کم صفتون دی رشتی او آیا پا ما کشتا و کنشتا وی اوشتا وی بیاولی دا ما مرگری که گنا ایمان ولی نروڑی وی لگ ما تا صبر و کده دا خپل قوم سر مشورہ کن دی لال خپل قوم راغون کو او دا مشر رور چیو حویی ابن اخطب دا قوم مشرو اگوی پام کا وگوری یاسرہ کتر دا مرگری شوی قوم طول دا مرگری کی گی زمون حیثیت ختم شو پام کا وگوری اے بنک یو بل یهودیو راغی نبی علیہ السلام سرکین است او دا اغا وقتو چی پیغمبر علیہ السلام دا سورہ یوسف تلاوت کاؤ نو دا تلاوت دا سورہ یوسف ہو رہے دا نو چی تلاوت نبی علیہ السلام ختم کنو دا یهودی تی تپوسو کاؤ وی تا چی دا دی یوسف دا خبر اکڑا وی دا یوسف سوکو اگا تا پتا وا وی دا زمان یورور تیر شوی دی او پیغمبرو وی تا تا دا خبر چادر کده یوسف وی دا ما تا زمان اللہ دا خبر راک وی خواہ وی یو سو تپوسونه دا نبی علیہ السلام نو کو خود مسلمان کا چی واپس لال خپل قوم ټول لاغون کا قوم ته ویراشه دا کم آخر زمانی دا پیغمبر چی منگ پتمو چی نبی آخر زمان برازی اراغلی دی او ما پاک خپل صفتونه چی سمر دا کتابونو امی پاکی مندلی دی راضی چی لال شو دا مرگری شو قوم ټول ناوست دا چی کم قومو پا یهودیانو کے او پیغمبر علیہ السلام تے درخواستو کو بیتا چی وقتی کم دا یوسف واقعا ذکر کو لاغا یوزل بیا منگتا بیان کا نو نبی علیہ السلام متر سورت یوسف تلاوت بیاو کو دا آغا قوم خود پاک طول مسلمانان کلل. عبداللہ ابن سلام دادن مخ کی نم حسین و حسین پسوات سرا دیم یهودیو دا عبداللہ نم ولا نبی علیہ السلام بدل کر دیوی دی پا یو کجورا کی برا میں کجورا کی کار کا برا خطلی سر تا او دی کی ماوری دل چی دا آخر زمانے پیغمبر راگے او مدینہ شریفے تے ہجرتک وی دا خبر میں ووری دل وی زمان یو تر و داغینم خالدہ و خالدہ بنت حارس وی چی ما دا ووری دل چی نبی آخر الزمان مدینہ تے ہجرتو کو وی دا دمرا خوشحال شم چی قریبم چی دا خوشحالین دا کجوری دا غبوٹی نلان دی را پریوتے وی او دیر جات خوشحال شم او بار بار با می دا نبی آخر الزمان ذکر کاؤ وی دا ما ترور و خالدینم دا حارس لور وی ما تے آواز را کاؤ چی حسینا نم خوی مخ کی حسینو حسینا دخو دمرا خوشحال ہے لکا چی موسیٰ علیہ السلام دلی دلی دکر دی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام دا لیدونم زیاد خوشحال ہے وی ماوی که دا الک امغی چی کم دا آخر زمان پیغمبر دے نخترور رشتیا دی وی قسم دے چی دا موسیٰ علیہ السلام پا ملاقات با دمر خوشحال نوم لکر دا پا ملاقات چی سمر خوشحال ہے وی چرالم نبی علیہ السلام تر مخامخ کے ناستم وی لنبی چی میرا دا دے مختاو قتل نو ما دوی چی ان وجهک لیس بی وجه کذابن ستا دا مخ دا دروغ جن سڑی مخ ندے خوی ما وطوی چی سیب یو درخواست تکم بس فوراً میں کلمہ ہوئی مسلمان شم او یہ حضور پاک نچے میں لنبیک میں خبر وارد نامت دا وارد یا ایوہ الناس اے خلقو اتم الطعام خلقو لڑوڑے ورکے افشو السلام و سلام خور کے السلام علیکم یو بلتریر زیادتو آئے او اسولو باللیل والناس نیام او دا شپی منزونو کے چه خلقو دی تاسو پاس خدای رضا کے و دا اللہ دا رضا دا پارا منزو کے وی دا میں تلوم بے خبری وارے دے وی مسلمان شم وی میں چه سیب دا یہودیان زمونگ دا قوم چه دے دا دیر بہتان والا خلق دے پا خلقو بہتانو نہ لگئی نو دا اسلام لگ پٹ ساتم تدویر آغون کا زمان متعلق دے تپوسوناو کا نو بیا با زمان دے اسلام آوازو کے نو نبی علیہ السلام یہودیان رو غختل ویزے او طرف تا پٹ کے ناستم وی حضور پاک دا یہودیان نا تپوسو کو چی تاسو کہ ابن سلام سوکشتا
وی هغې وی چې یو شته وی دا څنګه سړی دی هغې وی خیرنا وابن خیرنا دا په مونږ کې غوره انسان دی او نسبن غوره دی پلار نیکې دی هم ډېر ښه خلک دی او ډېر هوښیار دی او سیدنا وابن سیدنا دیم زمونږ سردار دی او د ده پلار هم زمونږ مشر او سردار دی وی زمې صفت وکړو زما قوم وی نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل وی ښه که د ابن سلام ایمان راوړو دی مسلمان شو تاسو به مسلمانان شئ وی هغې وی چې اعاذه الله منه خدای دې د اسلام نو ساتي ابه چېرته مسلمان شي وی نه دا راته ووایه که هغه مسلمان شو تاسو مسلمانان شئ وی دی بیا وی چې نه هغه نه مسلمانېږي هغه دې د مسلمانۍ نه خدای ساتي خو زمونږ کلک یهودي دی وی دې کې زه راووتم وی ما وی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وی چې دا آواز مې وکړو وی شرنا وابن شرنا دا په مونږ کې ډېر خراب سړی دی او د پلار هم ډېر خراب سړی دی وی ما حضور پاک ته عرض وکړه چې د الله رسوله دې نه یېرېدم چې دې په خلکو بهتان لګئ داسې د پخوانو کتابونو بعضې خلک لګیا دي خدای پاک مسلمانۍ یو هلک دی په حضور پاک ایمان راوړو په صحابو کې ډېرې لوی درجې ته ورسېد سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه سلمان الخیر به ورته نبی علیہ السلام وی سلمان الخیر سلمان ابن الخیر هغه سلمان چې د خیر زوی دی د خیر نه پیدا دی او سلمان ابن سلام به ورته وی سلمان ابن اسلام به ورته وی چې دا د اسلام زوی دی نو د اسلام خو څوک زوی نه لکه څنګه چې یو بنده د خپل پلار نسبي زوی وي دارنګې د دا روح د اسلام روحاني بچی دی په دې به دی خوشحاله دی وی زه په ایران کې په فارس علاقه کې رام هرمرز یو علاقه ده او په هغې کې اوسېدم او وی زه د دغه علاقې په شهزادګانو کې یو شهزاده وم زما پلار د قوم یو مشر و په مشرانو کې مشر و او وی زما سره د پلار دومره مینه وه چې زه په کور کې داسې ساتلم لکه یو پیغله جینۍ چې په کور کې څوک ساتي بار به یې نه پرېښودم نه یې خلکو سره لوبو ټقالو ته پرېښودم او چې لږ به د کور نه بار ووتم نو ما پسې بیا د خپل نوکران او غلامان ګرځول چې تاسو لاړ سره د خیال ساتئ هسې نه په خراب مجلس کې وردننه نشي او لوپر نشي وی زما پلار مجوسي و د اور عبادت پې کو او وی زما پلار په مجوسیانو کې د مجوسیت مشر و او د دوی آتشکدی یو عبادت خانی په هغې کې اور بلیږي دا اور دوی نه وجني دا کالو سر دا اور بلیږي دا هغې دوی انتظام کوي چې دا مړ نشي نو دا هغې چې کم په دوی کې لوی سړی وي دیني لوی سړی نو هغه د هغې آتشکدې نگهبان او محافظ نو وی زما پلار د هغه آتشکدې محافظ و نو وی پلار ما ته مچل خولی و نو وی زم د هغه آتشکدې چې کم اور به بلیده د هغې څوکیدار وم چې دا اور رانه مړ نشي وی یو ځل زما پلار څه کار کې مصروف و نو زه پټو ته ولېږلم زمونږ ډېر پټي باغونه وی پټو ته لاړم وی واپس راتلم نو په لاره د عیسایانو یو ګرجه وه شور و پکې وی مې چې ته راشه دې عبادۍ کې دننه څه دي وی چې ورننوتم نو خلکو پکې یو مخصوص قسم عبادت کو لکه څنګه چې موږ دا منځ کو او دعاګانې کولې وی ما ته تپوس وکړه چې ستاسو څه دین دی ځکه زه خو پلار لکه د جینکو په کور کې دننه ساتلی وم بار به وتم خو نوکران به یې راپسې ګرځول او ما سره یې داسې نیازبینې ساتلی وم نو زه د بار دنیا نه نه وم خبر ما دې تپوس وکړه چې ستاسو دا څنګه عبادت کوئ ستاسو دین څه دی وی ما ته وی چې زمونږ دین عیسایت دی مونږ د عیسی علیه السلام تابعدار یو زمونږ پیغمبر دی او په هغه زمونږ ایمان دی وی مې چې زه خو مونږ خو د اور عبادت کوو زما پلار د اور چې کم عبادت خانه راتشکده د هغې مشر دی او د هغه نه پس زه د هغې نګهباني کوم وی چې ګوره خدای له شریک نشته اور خو د خدای مخلوق دی د اور ولې عبادت کوئ د الله ولې عبادت نه کوئ وی د هغې عیسایانو خبرو را باندې اثر وکړه
وی چې زه به پټو ته اوس کله تلم او واپس به راتلم نو وی زه به هغه د عیسایانو عبادت خانې ته وردن نه کېدم هغې سره مې ناسته کوله حتی نوبت دې ته ورسېد چې زه عیسایي شو د پلار نه پټ پلار رانه دونه خبر و چې دی د عیسایانو عبادت خانې ته ځي ځکه یو ځل ما ماسخوتن ناوخته کړې نو پلار را پسې هلکان ګرځول تاسو ورشه وګورئ سلمان نشته نو وی چې زه کور ته رالم نو پلار را تپوس وکړو چې بچې ولې دې ناوخته کړې مې چې په لاره د عیسایانو عبادت خانه وه بابا هغې ته وردن نه شوم وخت مې هغې سره تېر کړ یاره بابا د هغوی دین خو زما ډېر خوښ شو هغې خو د یو خدای عبادت د هغه سوچه عیسایانو لا پکې دا ګمراهي نه وه راغلې هغې خو د یو خدای عبادت کوي او دا د اور عبادت خو واقعي د خدای مخلوق دی نو د اور عبادت ولې کوو موږ د دې اور د رب عبادت ولې ونه کوو پلار مې راته غوسه شو یو څپېړی ووالم چې که بیا د عبادت خانې ته لاړې ښه بني زمونږ دا د پلار نیکه دین دی دا به نه پرېږدی وی بهر کې د پلار نه پټ عیسایي شم هغې نه مې تپوس وکړو چې ستاسو د عیسایت لوی مرکز کم ځای دی وی هغې وی چې په شام کې دی وی مې چې ښه کلم ستاسو قافله شام ته ځي نو ما ته به اطلاع کوی زه به دا قافلې سره شام ته ځم زما خپل دین د پلار نیکه پرېښه او ستاسو دین مې اختیار کړ الحمدلله وی پلار را باندې شکی شو د خپونه په بیړو تړلم چې دا زوی مې ونه تښتي خیر وی د هغې قافله چې کله شام ته تله نو یې ما ته اطلاع وکړه ما په څه طریقه باندې هغه بیړی زنځیرونه ځان نه لر کړل او زه هغه عبادت خانې ته لاړم او هغه قافلې سره شام ته ورسېدم وی زه د مور پلار ډېر نیازبین زوی وم او د فارس د دغه علاقې راغلم هرمز علاقې په دغه کې مالدارو خلکو کې د یو مالدار سړي زوی وم ډېر نیازبین ژوند مې تېر کړی او سفر مې هم داسې ډېر نو کړی په ډېر تکلیف او په مشقت شام ته ورسېدم وی شام کې چې د دوی کوم مشر پادري و هغه سره کېناستم او ما ورته قصه وکړه چې زه مجوسي وم او زه عیسایي شم او زه به ستا خدمت کوم ما ته د خپل دین ښایه وی ډېره ښه وی د هغې پادري خدمت به مې کو پوره خاص خادم یې شم او هغه ما ته خپل انجیل به ښو او ما ته به خپل عبادت ښو خو یې سړی ښه سړی نو وی خلکو نه به پیسې راغونډولې او ځان لې په ځمکه کې خومان خښ کړي و هغه سره زر او سپین زر به په هغه خومانو کې خښول ساتل چاله به یې نه ورکول خلکو به ورله پیسې ورکولې چې دا په غریبانانو ویشه او ده به په هغه خومانو کې ځان له جمع کولې وی اتفاق ته وګوره دی مړ شو وی چې مړ شو وی ما هغه قوم ته عیسایانو ته و چېرې یو خبره درته کوم خو اسې نه په ما بدګمانه نه شي وی څه وی چې دا سړی دا چې کوم پادري مړ شو زما مستاذ و ستاسو مستاذ دی او ما ته یې عیسایت وښو تاسو ته یې انجیل ښولی دا ښه سړی نو وی ته څنګه وی وی ما ورته هغه خومان وښول چې ده په ځمکه کې غښ کړي چې ما ته هغه اووه خومان چاټی معلومې دي چې ستاسو کوم صدقې او کوم مالونه به دله راوړل نو هغې ټول ځان له دلته جمع کړي دي خو مشوتې پاتې شو وی مونږ ته ځای وښایه وی ما ورته هغه ځای وښو وی هغه چاټی د سرو سپینو هغوی راوویستی وی هغې مو ته ډېر غوسه شو وی چې دا مردار خو مونږ نه ښخو او د هغه لاش یې اوچت که په سولی یې که او پانسي که د مرګ نه پس خو وی چې دې مړ کېدله ده نه ما تپوس وکړه چې ستا نه پس ته خو مرې چا له لاړ شم ښه سړی څوک دی ستاسو د عیسایت په دین نو هغه راته بل یو سړی وښو چې زما په ځای که دا سړی د قوم مشر که عیسایي نو د ده خدمت کوه دا ښه سړی دی وی واقعي هغه ډېر نیک سړی و سپین ږیری و مې ډېر خدمت وکړو وی اتفاق ته ګوره مړ شو وی چې مړ کېده هغه نه مې د بل چا تپوس وکړه چې ستا نه پس چا سره خدمتګار پاتې شم وی هغه راته په یو بل علاقه کې یو عیسایي پادري وښو وی هغه له لاړم وی خیر په ډېرو پادریانو یو به مړ کېده زه خو نوجوان وم او دا به سپین ږیري و
نو ما به د یو نه پس د بل خدمت کو، د بل نه پس مې د بل خدمت کو. وی اخیری چې کم پادری سره زه پاتې شم د هغه خدمت مې کو چې هغه کله بوډا دی عمري. نو ما ته تپوس وکړه چې ستا نه پس زه چېرته لاړ شم، ما ته بل څوک وښایه. نو هغه راته وی چې زمونږ عیسایت خراب شوی دی، دین هم ګډوډ دی. خلک عیسی علیه السلام ته څوک خدای وایي او څوک ورته د خدای زوی وایي او څوک ورته دریم خدای وایي. او د عیسی علیه السلام چې کومه مور ده حضرت مریم علیه السلام، څوک ورته عیاذا بالله د خدای ښځه وایي او څوک ورته خدایانه وایي. نو پام کوه عیسایت ته نور بس چې دا څه دي موږ نه زده کړي دي دا کوه، او نور عیسایت چا پسې ګرځه څوک به دې ګمراه کړي. مې چې زه به څه کوم که ته مړ شوې، ته خو هم بوډی وی ته د نبي آخر الزمان انتظار کوه، دا د هغه د خروج د وتو ټیم دی. وی مې چې زه به یې پسه پیژنم، وی دی به د یو د شګلنې کاڼیزې ځمکه کې د عربو ریګستاني ځمکه کې پیدا کېږي، او د کجورو وطن نخلستان چې ورته وایي د کجورو وطن ته به هجرت کوي. نه یوه نښه ده. دویمه نښه یې دا ده چې دی به صدقه قبلی خو په خپله به یې خوري نه، او که څوک وله تحفه ډالۍ یو سي هدیه به قبلی هم خوري به هم. او بله نښه یې دا ده چې د دواړو اولو په منځ کې به یو غوټی هغې ته مهر نبوت وایي، د کمترې د هګۍ عمره یو غوټه به وی. ما وی چې دی به کومه علاقه کې پیدا کېږي؟ وی چې دی به د عربو ریګستاني علاقه کې پیدا کېږي، شګلنه کې. وی بس دی مړ شو، او ما په دې زمانه کې ځان له څه ګډې چیلې غواګانې دا واغوستې. وی دا مې واورېدل چې په مکه مکرمه کې یو سړي د پیغمبرۍ دعوه کړې ده. نو یو قافله وه د مکې، هغې نه مې تپوس وکړو چې ستاسو کلي کې رښتیا ده چا د پیغمبرۍ دعوه کړې ده؟ وی راته وی چې او. مې چې ستاسو علاقه څنګه ده؟ وی د عربو یو شګلنه ریګستاني د غرونو علاقه ده. وی مې چېرې ځم او ممکن ده که دا نورې نښې په دې سړي کې وي نو همدا د نبي آخر الزمان دی او په ده به ایمان راوړم. وی ما هغې ته وی چې ما به ځان سره مکې ته بوځې؟ وی بلکل به دې بوځو. نو پیاده قافلې ورسره روان شو. وی چې د هغه وطن نه وویستم او څه نیمې لارې مزل مې وکړو، نو هغې ظالمانو زما نه هغه ګډې چیلې غواګانې ټولې واغېستې، او زه خپل غلام کړم چې دا زمونږ غلام دی، او په یو بازار کې خرڅ کړم. زه یو ما ډېر په جاړه شم چې خدایه دا ما سره څه شو؟ اوس خو پردی غلام یم، او غلام خو د خپل مالک د اجازت نه بغیر قدم نشي اخیستی. زه بس د نبي آخر الزمان په تکل کې راوتې موس هغه ته به څنګه رسم چې اصیل سړی وي د چا غلام نی خوار خوا تلی شي. زه خو غلام یم، اوس خو تلیم نشم، د دې مالک نوکر یم، دې مال اوس چېته اجازت راکوي. او دی وی لسو مالکانو یو په بل خرڅ کړم، یو په بل خرڅولم، بل په بل خرڅولم، بل په بل خرڅولم. لیکن زما وروڼو چې د چا په زړه کې د دین نیکه جذبه وي هغه سره الله مدد کوي، الله ورته لارې ښیي. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. الله وایي چې څوک زما په دین کې خپل محنت او کوشش کوي د هدایت لارې به ورته زه ښیم، لکې رڼاګانې به ورته اچوم، او زه به د نیکانو خلکو صحبت او ملګرتیا ته رسوم او نیک به ترې جوړوم. آزاده دی، هغه هر څه یې پرېښودل، نو خدای ورسره مدد وکړو. اخیري یو سړي خرڅ که په یو یهودي، هغه یهودي د مدینې منورې، خدای مدینې شریفې ته ورسو. وی مدینه شریفه کې او یو باغ و په هغه باغ کې په کجورو کې مې خدمت کو، بلکې وی د کجورې په سر کې په یو بوټي کې ناستو. وی دی کې چې زما کوم مالک و د هغه رور راغی. وی ورته وایي چې هلکه د مکې نه یو سړی راغلی دی او په قبا کې ناست دی، بنو عمرو بن عوف قبیله کې، او د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، او دا وایي چې زه د آخر زمانې پیغمبر یم، او د ګوره د مدینې دا قمقل خلک ته ټول تو راتو دی. وی چې دا خبره مې واورېده نو زما یو ټکه وخوړه،
او دیم وی چې د مکې نه راغلی دی. نو مکه خو ما په نوم یې اورېدلی چې دا یو ریګستاني علاقه ده، دا شګلنه ده، او مکه خو هغه کلی دی چې هغه قافلې کې زه ورپسې تلم او مانه غلام جوړ شو. یاره دا یو نښه خو معلومه ده چې یو پکې موجوده شوه. او چې د مدینې ته راغی نو مدینه نخلستان د کجورو د باغونو علاقه ده. دا دوه نښې خو پکې معلومې شوې. وی ډېر خوشحاله شوم، د کجورې د بوټي نه په ډېر تیزۍ راکوشم. نو ما د هغه چې چا زما مالک ته خبر راوړی هغه نه تپوس وکړو چې ته ما ته دا حالت دوباره ووایه. وی چې دا تپوس مې ته وکړو نو ما مالک غصه شو او یو مضبوطه څپېړه یې راکړه چې ستا د دې خبرو سره څه دي، زه خپل باغ کې خدمت کوه. مجبور شم. وی بیا مې ته لږې کجورې وغوښتې د خپل مالک نه چې کار مې خلاص کړه چې لږې کجورې مې په کار دي. وی واله وی کجورې مې یو تال کې واچولې او پیغمبر علیه السلام دې وخت کې په قبا کې ناست و. ولا راله مخکې چې ودرېدم ورته نو ما ورته هغه کجورې مخامخ کېښودې. وی مې صاحب دا صدقه ده. وی ما ته وفرمایل چې ښه کېده مونږ پیغمبران صدقه خورو نه، او صحابو ته وی تاسو وخورئ. نبی علیہ السلام باندې او د هغه په آل باندې صدقه خوړل منع و. ولې منع و؟ ډېرې وجې دي. یو وجه دا و چې خلکو له به د صدقو ترغیب ورکاو چې خدای مو بخه صدقې وکړې صدقې وکړې. نو که دا صدقې په خپله هم خوړله نو بیا به پې خلکو الزام لګو چې دا جوړ ځان له غواړي، نو خدای پې بنده کړې او نور وجوهات یې د علمي دین عادته نه وی. او ډالۍ تحفه به یې خوړه. ډالۍ او صدقه کې فرق دی. صدقه هغه شی دی چې څوک یې د خدای د رضا دپاره ورکوي، او هدیه ډالۍ تحفه هغې ته وایي چې یو انسان پې خوشحاله. صدقه کې د انسان خوشحالي په دویم نمبر کې، لومبي نمبر کې د الله خوشحالي غرضي، او په تحفه ډالۍ کې لومبي د انسان خوشحالي مقصدي، دویم نمبر د خدای خوشحالي مقصدي. بل صدقه چې څوک چاله ورکوي د ده په سوچ کې چې دا چاله ورکوي دا ورته لږ کم ښکارېږي، او په ډالۍ تحفه خلک چې چاله ورکوي او ورته خپل ځان نه اوچت ښکاري. دی فرق دی. اوس هم خلک وي دا صدقه خیرات دی او دا تحفه او ډالۍ او هدیه چاله وړو. نو یې چې صاحب دا صدقه ده. وی کېنه وی صحابو له یې ورکړه چې تاسو وخورئ او زه خو یې نه خورم. وی چې ځکه خیري بله نښه هم پکې موجوده شو. بیا مې لاړم د مالک نه لږې کجورې وغوښتې چې مال یو څو کجورې ده. وی کجورې راکړې. بیا مې په یو تال کې واچولې او نبي علیه السلام له مې یوړې. مې چې صاحب دا مې دله تحفه ډالۍ راوړه هدیه چې څه ته وایي. وی کېده مو به خورو. وی په خپله هم ته یې خوړی او په ملګرو یې مو خوړی. وی مې چې دا څو نښې خو پکې ښکاره شوه. لومبۍ نښه څه وه چې شګلنه د عرب ریګستاني علاقه کې پیدا شوی دی. ام ټیک ده. دویمه نښه څه ده چې د کجورو وطن ته هجرت وکړه. دا هم ټیک شوه. درېیمه څه ده صدقه به خوري نه قبلۍ به ملګرو له به ورکوي. هم ټیک شوه. څلورمه څه شوه چې تحفه او ډالۍ به خوري هغه یې مو خوړله. اوس بله نښه ګورم چې د دواړو اولو په منځ کې مهر نبوت دی. د دواړو اولو په منځ کې اوس شاته تاویږم شاته ګورم چې که دا صادر مبارک یې لږ کته شو چې دا اندازه ولګوم خو هغه په وجود کې پټی. وی د دواړو جهانو مبارک سردار را باندې پیش شو. وی چې پیش شو وی زر یې صادر مبارک کته کو ما ته اشاره وکړه. وی زه ور نږدې شم. وی د ډېر نږدې نه مې هغه مهر نبوت ومې لید او ښکل مې کړ او ډېر مې وجړل چې د الله رسوله ستا په طلب کې او ستا په موندلو کې او په جستجو کې ما باندې ډېر تکلیفونه تیر شو. زه اصیل یم غلام نیم خو زه دقه ټوله قصه مې ورته وکړه. دا سلمان فارسي حضرت ابن عباس رضی الله عنه ته دا خپله قصه کوي. وی ابن عباسه وی دا خپله ټوله قصه مې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې د الله رسول اوس د پلانکي یهودي غلام یم اوس به څه کوم. دا د حضور پاک د دواړو اولو په منځ کې یو غوټه وه. د کمترې عموما په عامو حالاتو کې به د کمترې دا ګۍ عمره وه یا د زر کې او د کمترې ګۍ عمره په دې به وه. او کله کله به پې نښه لیکل هم ښکاره شو. دا یو معجزه وه د حضور پاک.
کله او پی لیکلم ښکاره شو. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خصائص کبرا کې لیکلی دی دا لیکل به پې کله ښکاره چې سر انت المنصور چې ته کم ځای ګرځې نو ګرځه تا سره به د الله د طرف نه مددي الله به دې مدد کوي. دا یو مهر ټاپه ورته خدای په شا مبارکه لګولې. وی مې چې صاحب اوس خو د فلانکي یهودي غلام یم. وی نبی علیہ السلام فرمایل فکر مه کوه الله به دې عزت کړي. ورشه د خپل مولا سره دې بدل کتابت وکړه مکاتبه ورته وایي. د دې به دا طریقه و چې غلام به نو خپل مالک ته به وایي چې ما آزاد کا. هغه به نه دی آزادوم. وی ښه پیسې را باندې کېده چې څومره پیسې ږدې هغه دله پیدا کړم ما به آزاد کې. نو دې ته به یې مکاتبه وي. لاړ شه د خپل مالک سره دې پیسې پکې در باندې کېدي چې پیسې به دله مونږ برابر کړو تا به آزاد کړي. وی لاړم خپل مولا له. وی مې چې ما آزاد کوي چې نه دی آزادو. وی مې چې ښه نو پیسې را باندې کېده پیسې به دله پوره کړم نو ما به آزاد کړي. وی چې ډېره ښه ده څه در را باندې ږدې. وی چې یو به راله د 300 کجورو باغ کرې د 300 کجورو او هغه 300 کجورې چې کله میوه وکړي هله به د آزادو. کجوره د کله زر میوه کړي او بل به راله 40 او بانه وکړو ازادېدل مې ګران شو. ویرالم حضور پاک مبارک لا چې صاحب په ما خو دا شرطونه ولګول. وی ورشه خبره ورسره کلکه کا. مې چې صاحب بوټي به کله میوه کوي کرم به والا او دا دومره سره زر ما سره کم دی. وی ته لړ شه الله به دې بندوبست کوي. خبره ورسره وکړه. وی لاړم مولا سره مې خبره کلکه کړه. وی هغه را پورې وخندی. وی سلمانه ورشه ځای ته معلوم کا چې باغ کم ځای کرل غواړي او کم نمونه بوټي کرل غواړي ځکه د کجورو مختلف قسمونه. وی مولا راته ځای وښو چې دلته راله باغ وکړه. وی سوړې وباسه. وی لاړم وی 300 سوړې مې پکې وویستې د مولا په خوښه. وی حضور پاک عربو کې د کجورو بوټي خلک نال کوي. وی نبی علیہ السلام د انصارو د مدینې ته وی چې بوټي راوړی د دې چې کومه کجوره غواړي. وی چا 10 بوټي راکړل چا 20 چا 30 بهر کې هغه بوټي مې راوړل. وی نبی علیہ السلام مبارک راغی او په خپلو لاسونو مبارک وی هغه بوټي پکې ښخ کړل خاورې م پکې واچولې. وی قدرت الهي ته ګوره په دغه کال کې دننه هغې میوه وکړه. صرف 2 بوټي پاتې شو. 2 بوټو میوه ونه کړه او باقي ټولو میوه وکړه. چې نبی علیہ السلام ته مې الوی چې صاحب 2 بوټو میوه ونه کړه چې راغی حضور پاک. وی دا ولې؟ وی حضرت عمر فاروق ورته وی چې صاحب دا پکې ما ایښودي دا ما کرلی. وی هغې لرې کړل او د هغې په ځای نور 2 بوټي کېښودل. هغه نور چې کم کېښودل هغې هم د هغې بوټو سره یو شان میوه وکړه. دا شرط هم پوره شو. وی بیا هغه دویم شرط نبی علیہ السلام له چا سره در رالیږلي و داسې یو غونډاری. وی ما پسې سړی ګرځو چې ورشه سلمان پسې. وی زه ورته رالم. وی چې رالم وی ما ته یې وفرمایل چې سلمانه ها دا سره در 100 خپل مالک ته دې وزن کا. مې چې صاحب دا خو لږ دي دا هغه خو په ما ډېر شی کېږي. وی دته دا یو څه الله به د سره مدد وکړي. ګوره هر څیز کې پیغمبر د الله نه مدد غواړي او دا د مسلمان نښم ده. ګورې هر کار کې به د الله نه مدد غواړي. دا چې موږ د هر کار په سر کې وایو چې بسم الله الرحمن الرحیم دا د الله نه مدد غوښتل دی چې هغه الله چې نهایت مهربان او ډېر زیات رحم کوونکی دی. دا هغې الله په نوم مدد غواړم. هر کار کې د الله نه مدد غواړي. وی زه لاړ شه الله به د سره مدد وکړي. وی لاړم مولا ته مې چې راشه هغه سره در مې دله راوړي دي. وی چې تلی کېښود او پکې وزن کړل. وی چې په میسو نه ایښي او مکم راوختل یو پوټی کم نو. وی ما ته وی زه بس ازاد
راغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا خدای ولا ډېر بې عمر ورکړی بعضې علما 300 کاله یادوي څوک 3.5 کاله یادوي لیکن علما لیکي چې تحقیق حافظ ابن حجر لیکلی دی رحمت الله علیه وی دا خبره په تحقیق ثابته ده چې 2.5 کاله عمر پرې خامخا و 2.5 نه زیات و خو لیکن 2.5 نه کم نو دا د پیغمبر علیه السلام دا نښې د ومونتې او د خدای مسلمان کو او حضور پاک د ده سره به ډېره زیاته مینه کوله دل یې لقب ورکه د سلمان الخیر چې سلمان بس خیر او خیر دی او سلمان ابن سلام ابن اسلام د اسلام زوی دی نو اسلام خو د چا پلار نی خو څه مطلب چې دا ظاهري پلار د انسان د وجود سبب دی نو دا پلار د انسان دا ظاهري نو دا اسلام د روح سبب شو کنه د دین سبب شو نو دا په دې فخر کو چې ما چا به ورته وي ته څوک یې ده به ورته وي سلمان الخیر یم زه سلمان ابن اسلام یم په دې به د فخر کو او یو موقع کې نبی علیه السلام د صحابه کرامو نه یو پوټې غوندې خفه شوی و نو وی فرمایل وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم وی ګورې که تاسو ما ته شا کړه نو خدای به ستاسو په ځای یو بل قوم ستاسو په ځای راولي تاسو به خدای هلاک کي ختم بم کي ستاسو په ځای به یو بل قوم راشي او لا یکونوا امثالکم ستاسو په شان بني ستاسو نه بهتر به نو صحابه زر د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو وی صاحب هغه بل قوم چې خدای زمونږ په ځای راولي او زمونږ نه بهتر یا بس وکړي نو حضور پاک د سلمان فارسي په لاس شا لاس کېښود وی دی او د قوم به او یو موقع کې فرمایلی وی که چېرته دا دین ثریا ستوري ته ورسېږي لو کان الدین بالثریا لناله رجال من فارس وی که دا دین د ثریا ستوري ته ورسېږي نو د فارس خلک به یې راکوز کړي او غزوه خندق چې کله نبی علیه السلام ته پېښ شو چې د مکې 10,000 خلک راغلل او په مدینې حمله وکړه نو صحابو سره ظاهري طاقت نو ده وله د خندق مشوره ورکړې وه چې تاسو یو خندق وکنوئ نو نبی علیه السلام د ده په مشوره خندق وکنیس نو خدای د مدینې او د منیرې د خلکو حفاظت وکړه داسې بعضې دور خلک وو هغه هم خدای پاک مسلمانان کړل یو یهودي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کېناست حضور پاک ته تپوس وکړو وی ای یهودي وی ستا د په الله په ذات قسمي رښتیا ووایه چې د پیغمبر رښتونی مو کنې تا خو تورات کتلی دی او پخوانی کتابونه دې م کتلی دي زه ستا د الله په ذات قسمي رښتیا ووایه وی قسم دې راکوي او وی ښه چې قسم دې راکه نو زما د الله په ذات قسمي والله زه د الله په ذات قسم هم چې انک لنبی مرسل حق ته د خدای رښتونی پیغمبر چې قسم دې راکه نو د خدای رښتونی پیغمبر نو بیا دا خلک ولې نه مسلمانېږي په ما ایمان نه راوړي وی انهم لیعرفون انک حق انک نبی حق وی دی ته پته ده چې ته رښتونی پیغمبر یې ولکن یحسدونک تا سره حسد کوي دوی دې ځکه ایمان نه راوړي نور دې ټولو ته پته ده ځکه د عبدالله ابن سلام رضی الله عنه نه یو ځل چا تپوس وکړو وی قرآن شریف کې راځي د یهودیانو متعلق چې یعرفونه کما یعرفون ابناءهم چې دی د آخرې زمانې دا پیغمبر داسې پیژني لکه خپل زوی چې سړی پیژني چې دا مې زوی دی دا ټیک ده نو عبدالله ابن سلام مو ته زه وایي وی نه د دې دا خو ټیک خبره ده دروغ نه ده د الله خبره لیکن زمونږ بیا هم په خپلو بچو کې د چا هم شک خو وي که نه چې ته ښځې مې چې تا چا سره ګناه نه کړی او دا بچی ظاهر کې خو ما ته یادوي چې ستا نه پیدا دی خو د بل چا نه پیدا دی نو په بچو کې خو دا نمونه لږ لږ شک راځي او قسم دی که په حضور پاک کې زموږ دا شک هم شته دا رښتونی پیغمبر موږ ته ښه پته ده 100% موږ ته پته ده ابن سوریا دا یو لوی یهودي و یو وخت کې په یهودو کې یو سړي او ښځې زنا وکړه نو راغلل پیغمبر علیه السلام نو ته زمونږ فیصله وکړه د هغې په دې کې یو خپل غرض و غرض یې ده
چې نبی علیہ السلام زمونږ په حق کې فیصله کوي نو مونږ ته به وایي چې خپل کتاب راوړئ. مونږ به له خپل کتاب یوسو نو خو زمونږ په کتاب نه پیږي نو مونږ به ورته څه غلط شی وښایو نو لږه سزا به راکړي. نو رالل نبی علیہ السلام له حضور پاک ورته وفرمایل وی په خپل دین دله فیصله وکړم که ستاسو په دین؟ وی نه زمونږ په دین وکړه. وی ښه ورشئ تورات راوړئ. نو تورات یې پرې راوړه. نو چې تورات یې پې څنګه راوړه نو هغې هغه د سنګسارېدو چې کوم آیت و هغه یې پکې پټ کړ. د هغې نه مخکې وروسته یې وی و هغه یې پکې نه وی. نبی علیہ السلام ورته وی ستاسو په دین کې په تورات کې د زناکار سړي او د ښځې څه سزا ده؟ وی زمونږ په دین کې د زناکار سړي او ښځې دا سزا ده چې مونږ یې لږ رسوا کړو، مخ وله تور کړو، خلکو کې وشرمو، دی سزا ده. وی دروغ هم راته وویل. ورشئ راوړئ تورات. اوس چې پته ولګي چې رښتیا وایه که دروغ. نو چې تورات یې پرې وی نبی علیہ السلام ورته زما ته پته ده چې ستاسو په کتاب کې د سنګسارېدو سزا ده د سړي او د ښځې لپاره زناکار. وی نه صاحب مونږ وله مخ تور او دا دي پکې. وی ورشئ راوړئ تورات یې پرې راوړه. نو چې راویړه نو دوی به مخکې وروستو آیاتونه وی او هغه د رجم د سنګسارېدو هغه یې پکې نه وی. نو عبدالله ابن سلام هغه مولا صاحب ته وله ووي د لاس اوچت کړه د آیت نه چې لاس وکړي دا څه شی ده. نو هغه یې پې ولوست نو په هغې کې سنګسارېدو آیات و. حضور پاک ورته وفرمایل ما درته نه وي چې ستاسو کتاب کې د سنګسارېدو حکم دی؟ وی یو شته پکې. وی ولې دې دا پټاو؟ تا ته چې ما ووي وی دې مشرانو راته ووي چې دا پکې پټ کړه. نو دا یهودیانو د مدینې بعضې پکې خدای مسلمانان کړل او بعضې یهودیان داسې وو چې هغه په خپل یهودیت ټینګ پاتې شو، مسلمانان نه شو. حضور پاک لومبې په مدینه منوره کې جماعت جوړ کړ. قبا کې هم جماعت جوړ کړی او مدینه منوره کې هم لومبې جماعت جوړ کړ کوم ته چې مسجد نبوي مبارک وی او د مدینې نوم یې بدل کړ. مدینې ته به یثرب وی. یثرب سره بیماری ته وی. صحابه و فرمایي وی چې موږ مدینې ته رالو نو یې ټولې اوبه د مدینې مالګیجنې وې. یو څوک ویانو چې د هغې اوبه خوږې وې او په دې لختو کې چې به دا اوبه بهېدلې نو دې به بین که او داسې مالګیجنې اوبه به پکې بهېدلې او صحابه کرام اکثر پکې ناجوړه شو. حضرت ابوبکر صدیق بیمار شو، حضرت بلال رضی الله عنه ناجوړه شو. نو مکه به یادوله او بلال خو به د مکې خلکو ته خیرې کولې. وی خدای ابو جهل او عتبه او شیبه هلاک کې، خدای مونږ یې د خشته ښکلې ځمکې نه راوویستو او د وبا ځمکې له یې راوشړلو. نو نبی علیہ السلام د الله نه دعا وکړه وی خدایا اللهم بارک لنا فی مدینتنا، خدای زمونږ په دې ښار کې مونږ له برکت واچوي. اللهم بارک لنا فی مدها و سایها، خدای دې په خوراکونو کې مونږ له برکت واچوي. وانقل حماها، خدای د دې کې چې دا کومه تبه ده دا ر دې نه لرې کړي دا مرض. نو حضور پاک وفرمایل وی د شپې مې خوب ولید یو توره ښځه وه ببرسرې بد شکله د مدینې نه روانه شوه او جحفه یوه علاقه ده وي هغې ته ورسېدله. نو صحابو دې تپوس کوي حضرت د دې خوب تعبیر څه دی؟ وی دا د مدینې هغه وبا خدای جحفې ته ورسول، بیماري خدای ختمه کړه. د صحابه ورسره مینه پیدا شو. نو نوم یې والا بدل که. نو د مدینې خپل نوم ګورې مدینة النبی دی. مدینة النبی معنا د پیغمبر مبارک ښار. اوس به ورته یثرب نه وی، مدینة النبی به وی. او یو خشته ښکلي جومات پکې نبی علیہ السلام جوړ کړ. دا چې کوم ځای کې جومات جوړ کړی دی دا د سهیل او سهل دو یتیمانانو د هغوی ځمکه وه. نبی علیہ السلام وفرمایل دلته یو جومات جوړو. وی دا ځمکه د چا ده؟ وی دا یو دو یتیمانان دي، د هغوی ترې راوغوښته. وی دا ځمکه را باندې خرڅه کړئ، ثامنوني بحایتکم، وی دا را باندې خرڅه کړئ. هغې وی لا نطلب ثمنه الا الی الله، وی دا موږ د خدای نه دې پیسې غواړو، تا نه یې نه غواړو، دا موږ خیراتي جومات له ورکوو. نبی علیہ السلام ورته وی نه دا ماشومان یتیمانان دي، پیسې دوی له ورکوو، دی به پې دوی له ځمکه والی. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل ذاتي جیب نه 10 اشرفۍ ورکړئ. هغه وخت کې دغه قیمت او هغه ځمکه یې په بیه واغېسته.
نو د کجورو ستنې پکې ودرولې او بره پې د سپر جوړ کړ خټه پې نه وه چې باران به کېده نو سسېده به او ګیر چاپېره چې دې کې کم بوټي و دا غنې منې وې هغې ته ګیر چاپېره غاړو ته واچولې او که چخخ تې راوړی هغې ته ګیر چاپېره غاړو ته واچولې او چې کومه خاوره وه نو په هغې کې واړه نري نري قطقاڼې واچول دا د حضور پاک مبارک جومات لومبي ځان له 2 کورونه دقلته کې تیار کړل یو صحابي و د هغه د دې جومات نه ګیر چاپېره کورونه حارث نومې حارث ابن نعمان نو هغه نبی علیہ السلام له 2 کورونه ورکړل نو د پیغمبر علیہ السلام مبارک په دغه وخت کې 2 بیبیانې وې یو واده شوې وه یو کویدن شوې وه واده شوې بیبي حضرت سوده وه د زمعه لور وه سوده رضی الله تعالی عنها یو کور یې هغې له مختص کړ او بله کویدن کړې بیبي حضرت عایشه صدیقه وه د حضرت ابوبکر صدیق لور وه یو کور یې هغې له مختص کړ نو د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د کور نه پیغمبر علیہ السلام بیا د خپل کور سره منتقل شو دا د حضور پاک د مدینې منورې د زندګۍ ړومبی باب دی د مدینې خلکو ته به مخکې ابن قیله وې او 2 قوم یو ته به اوس وې بل ته به خزرج وې خدای والا دا نوم بدل که انصار نوم یې ونه کېښود انصار هغه خلق چې د پیغمبر علیہ السلام نصرت یې کړی دی او د پیغمبر علیہ السلام مدد یې کړی دی او د حضور پاک دې خلقو سره دومره مینه وه تاسو ته انشاءالله آینده جمعه کې به د انصارو متعلق لږ بیان وکړم چې هغه مینې تاسو ته پته ولګي چې دې سره د حضور پاک څونه محبت په یو موقع دوی لږ غوندې ګیلمن شو زه به آینده جمعه کې به یې درته وویم نو حضور پاک وفرمایل وی لولا الهجرتو لکنت امرأ من الانصار وی که هجرت نه وی نو وی زه به انصارو کې پیدا وم او وی خلق به زیاتیږي انصار به کمیږي او وی که دوی کې چا غلطي کړه وی بادشاهانو ته زما دا اډر دی چې د دوی هغه غلطي به معاف کوئ غږ به ورته نه کوئ او که دوی څه ښه کار کوي نو هغې والا ښکلی اجر ورکوئ دا انصار د مدینې منورې دا ډېر بهتر خلق دی د صحابو د مکې د مهاجرین مې دومره مدد کړی دی چې انشاءالله آینده جمعه کې که الله موقع راکړه نو زه به تاسو ته بیان وکړم چې دوی څومره مدد کړی زما وروڼو یو خبره درته کوم زما د دې خبرو د دې واقعاتو بیانولو نه غټ غرض دا دی چې تاسو ته د خپل پیغمبر مبارک شان هم معلوم شي د هغې سیرت هم درته معلوم شي د هغې حالات هم درته معلوم شي او د خپل مبارک پیغمبر د حالاتو نه خبر شي او دویم د هغې د دین دپاره خدمتونه او د صحابو خدمتونه هم درته معلوم شي چې دین له یې څونه قربانۍ ورکړی چې هغسې عمل موږ تاسو زمونږه د راتلونکي اتوار په ورځ سبا نه بل ورځ په مدرسه کې د طالبانو دستاربندي ده چې تاسو ټولو ملګرو ته پته او هغې کې به موږ د بخاري شریف ختم کوو انشاءالله العزیز تاسو چې څومره دوستان یې نو دعا کې شرکت وکړئ ښه ټول راشئ یو خو زموږ دا طالبان دي مسافر دي یا د دې وطن دي نو هغې سره به په هغه ختم کې م شریک شئ او دا د ټولو کتابونو اخیری نچوڼ ختمي ډېر د برکت پروګرام یې ډېر د خدای د طرف نه برکت یې نو هغه برکتي پروګرام کې به هم شریک شئ او بخاري شریف ډېر عظیم کتاب دی د هغې ختم کې به شریک شئ خدای به درله ډېر اجر درکړي انشاءالله نو یو به هغې کې ټولو انشاءالله شرکت وکړئ او 8 بجې به زموږ پروګرام شروع کېږي 8 نه تقریبا انشاءالله څه 11 نیمو پورې به پروګرام وي بیا به دعا کېږي انشاءالله العزیز دا طالبان دي او د خصوصا تورنګزو میرا او د ګردونوا علاقې خلکو د دوی عمرځی او عثمانځی دې خلکو ډېر خدمت وکړو نو چې تاسو خدمت ته دې کوم وکړو اوس د هغوی د دین چې کوم اخیري خوشحالي ده نو هغې کې ورسره شریک شئ او یوازې شرکت نه انشاءالله تاسو له پکې خدای ډېر لوی خیر درکړي ډېر خیر به خدای درکړي په هغې کې ځکه دا ډېر برکتي مجلس وي په داسې برکتي مجلس دپاره خلک د ډېرو لرو ځایونو نه ځان را رسوي
او ډېر اهم کارونه ورته خلک پرېږدي. نو انشاءالله اتوار پر ورځ سبا نه بله ورځ به تاسو ټول ملګرو ته دا دعوت دی چې په خټ کې چې کومه عیدګاه ده هغې کې به زموږ د بخاري شریف ختمي 8 بجو نه انشاءالله ټول په شریکه کې شرکت وکړئ. ښه انشاءالله چې پریشانی ده الله دې پریشانی په خیر او په خوشحالو بدل کړي. دی مې یو کور کې مریض دی الله دې ولا مریض له شفا ورکړي. عود او سپیلني خلک لوګي کوي ښه کار دی او که نه. عود لوګي کول په شریعت کې ثابت دی. نبی علیہ السلام به عود خو دا عود ګرباتی نه ګورئ هغه اصلي عود ډېر قیمتي شی دی. د خوشبویۍ دپاره به هغوی لوګی کول. نو عود د خوشبویۍ دپاره سنت دی که یو سړی په کور کې لوګی کوي هغه ښه شی دی خو هغه اصلي عود. او سپیلني دا زموږ د خلکو رواج دی په شریعت کې دا څه حیثیت نه لري. خلک ویې لکه سپیلني لوګی کا چې نظر ونه لګي او یا بد نظري ختمه شي. دا د ښځو د کتاب خبرې دي. ما تاسو ته مخکې مې 2 کتابه دي، یو د دین کتاب دی یو د ښځو کتاب دی. د دین په کتاب کې دا نشته، په د ښځو کتاب کې نه وي. به ښځه رضا نه خپل کتابونه رایستي دي. نو اسې سپیلني یو بوی دی ماشي ورسره تښتي بدبویي ورسره ختمیږي. نو که په دغه بنیاد یې څوک لوګی کوي یو رواج دی رواج. او که څوک یې په دې بنیاد لوګی کوي چې دې سره نظر ختمیږي او بد نظري نو دین سره دی تعلق نشته. دوی د حفظ قرآن دپاره دعا غواړي الله دې حافظ کړي. د بې ځایه تپوسونه بعضې خلک کوي. ښه جي دعا وکړئ رب العالمین ته موږ له خیر او برکت راکړي. خدای مریضانو نه شفا ورکړي. الله قرضدارانو قرضونه خلاص کړي. زموږ د خیر او د برکت زندگی نصیبه کړي. د جلسې ته هم دعا کوي چې الله په خیر او په خوشحالۍ باندې سرته ورسولی کړي. او دا طالبان چې کوم فارغېږي خدای پاکې عالمان کی او خدای ولې د دین د خورولو توفیق ورکړي. او چې چا د طالبانو له ډوډۍ ورکړه چا ورسره په جوماتونو کې مدد وکړو نو الله هغوی له هم د دې اجرونو برکتونه ورکړي. خدای چا چاته په کورونو کې څه پریشانۍ او مشکلات دي هغه په خوشحالو بدل کړي. الله ته زموږ نه راضي شي. الله زموږ توبې قبول کړي. زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړي. د دواړو جهان د فتنو نه مو ساتي. د نبي علیه السلام او د هغې د صحابه کرامو په نقش قدم مو روان کړي. یو زموږ د کلي کې موږ سره ډېر محبت او ما ته بعضې خلک پته راته ونه لګي د جنازې او اکثر په دې ګاډو کې شور مې خبر نه شم. مخکې ورځو کې مور د دغه محمد حسین وفات شوی وی او دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې وبخښي. ډېر ښه سړی